د سوات په تحصیل بابوزی یونین کونسل کوکارۍ کې د کوکارۍ ادبي ټولنې د الخا د سوګند پورته کولو د دستوري انعقاد وشو چې پکې د سوات سره تعلق لرونکو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. پروګرام کې د مختلف علاقو نه راغلي شاعرانو خپل کلامونه هم پیش کړل چې ناستو خلکو یې ډېره ډاډګیرنه وکړه چې پښتانه په عقل پوهه ډېر ناقص دي، کوټه سپي د قصابانو د جوس دي، اوښ له باره سره کور ته دی ورغلی، په ولجه د اوښ د غاړې زمینه ګران نه دی، هر بامې ورود زمینه ګران نه دی، شرط دی چې یقین مو که زلزل نه شي. ورغوټه شومه یارانو، سمدستي پې ورغوټه شومه یارانو، ما په شونډې لګولې برابر وې، سمدستي پې ورغوټه شومه یارانو، ما په شونډې لګولې برابر وې، دا سود د کاڼې څه بلها مزه وه. ازدي دي راته ژوند ښکاري، سپېره د دوړو دې مړول ښکاري، سرې جامې یا پرې پرېول ښکاري، پاس په ویښتو دې راته ګل ښکاري، زري زري ستړی ستومانه مدام دې کاره ستا په ژوند کې پټ ښکاري. زه سړیکه یم پر هر اغستی، تورو تیارو کې یم رڼا د سپین سهار اغستی، خو زه به د دې معاش د ښو تصور څنګه وکړمه، زه به د دې معاش د ښو تصور څنګه وکړمه، قلم کتاب دی پاتې شوی. ګورئ خلکه موږ واړه مړیو، په غټو غټو ورته ګورو په ولاړه مړیو، د سمندر چپو ته ګورو نو د اوبو شمارو، او د یو بوټ اوبو دپاره یې پکار ته یې دا ځله اندازه واخله، بیا یې د مزله اندازه واخله، او زه خو یې د حسن الفاظ نه لرم، زه خو یې د حسن الفاظ نه لرم، بس مړه د ګله ښایست په موریدۍ کې ګستاخي ونه کم، ستا د ښایست په موریدۍ کې ګستاخي ونه کم، چې د ریبار نه د تصویر په کلمه اخلمه، او ملال وایي بس که دا د پیر بابا جنګلې پرېږدوه، ملال وایي بس که دا د پیر بابا جنګلې پرېږدوه، راځه بهر درله بنګړي اخلم ګوتمه خپلو مخو نرشه، او رشپېر څله ودروي د بل رشه کې، او یو ځل ورپورې ډېر علم خندا کړي، او ړوندې سترګې توروي ګوري مې سلس پړې راته ګورې، غوټې د کفن مې سلس پړې راته ګورې، منظور دې ماته نه دي پس مرګي د عاشقان ستا محبت کې صنم، لاهو دي عاشقان ستا محبت کې صنم، مشال چې دې په مینه ځان لړی. د دې دور ظالمانو امن داسې دې پټ کړی، لکه څوک چې سرنګ پټ کړي یو نازبین بچی له موره. وقاص هارون، sportsstory.news